شو يقول يا دي طرف راسي طرف كذا ما طرفنا سلامونه نیکی هیله او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو کتونکو نصر الله خټک ما تاسو په درانه خدمت کې دی وخت حاضر شوم موجود یم دلته کې شاخ نمبر 1 غازی آباد ترکی علاقه ده تاسو ته زه لګیو یو داسې دا 400 اوسیدونکو خیمه چې هغه دا کوم شاخ نمبر 5 راغلی دی زما کیمرامین د اوبه تاسو ته دا کوم شاخ چې تاسو ته نو دلته هغوی یو ټرباین لګولی دی او دغه ټرباین چې دی زه به تاسو ته وښیم دا ټرباین چې دی نو دوی دلته بجلی پیدا کوي دې ټرباین چې دی نو څومره بجلی پیدا کوي دا چې دی نو تقریبا 220 او نواله 230 پورې بجلی دا ټرباین پیدا کوي دې ته دې باندې خرچم چې نو ډېره زیاته کمه راغلی ده دې کې چې دی نو د لرګي او د اوسپنې استعمال شوی دی او په دغه کې چې دی نو یو ډاینامو هم دې ته لګېدلی ده خو زما کیمرامین تا ته دننه وښیو نو دغه کې دننه یو ډاینامو لګېدلی ده ډاینامو تاسو ته کتلی شئ دغلته ډاینامو چې ده نو هغه دننه لګېدلی ده ورسره چې کوم دغه ټرباین دی هغه تاسو دلته کې نو سوچ چې دی نو دومره بهترین سوچ کړی دی چې یو خو دلته کې لوډ شیډینګ دی دا کومه علاقه چې ده دلته چې دی نو 15 غنټې 14 غنټې لوډ شیډینګ چې دی نو دلته کې کېږي بیا د دې چې کوم دغه اوسیدونکي دی کوم شهري دی هغه چې دی نو یو سوچ وروړو او هغه سوچ چې دی نو دا کوم چې شاخ نمبر 5 راغلی دی نو د اوبه چې دی د دې دا بهاو چې کوم دی نو ډېر زیات تیز دی نو د هغې په وجه چې دی نو دلته کې دوی دا ټرباین ولګو او خپله بجلي یې پیدا کړه مفت بجلي نه بل شته نه لوډ شیډینګ شته نه ټریفنګ شته او بجلي 24 غنټې ده د دغه حوالې سره چې دی نو کله چې زمونږ دغه مشر سره خبرې وشوې هغه دې وخت کې په کلي کې نشته اجره کې نشته اوس په راځي مونږ درن سره به مونږ سره خبرې هم کوي خو مونږ به ورځو او تاسو ته به ښایو چې دې نه بجلي دوی څنګه جوړوي تاسو ته ما دغه ټرباین وښود چې دلته کې دغه ټرباین دی په دې کې د لرګي استعمال چې کوم دی نو دغه د لرګي استعمال پکې شوی دی د اوسپنې استعمال پکې شوی دی او د هغې نه پس چې دی نو بیا دلته کې دا دغه چې جوړ کړی دی باندې چې کوم دا خښتې او ترپاړې چولې شوې دي دلته دا ډاینامو ده زمونږ کیمرامین به دوی دا ډاینامو چې کومه ده نو دا ډاینامو یې دلته کې لګولې ده تاسو لیدلی شئ دا کومه ډاینامو چې دلته لګېدلې ده دلته دا ډاینامو چې کوم دی نو دی بجلی پیدا کوي دا بجلی پیدا کوي دغه ټرباین چې دی دا په دې اوبو باندې تاویږي او دغه اوبه چې دي دغه ټرباین چې دی اوبه دومره په تیزۍ کې را روانې دي چې دا ټرباین چې دی نو دغه موږ به ورته پښتو کې به ورته یا دغه وویو باندې چغه به ورته ووایه چې کوم دی یا به ورته پي چې به اوبه روباسي هغې ته نه څه وایي اوبه وجه مخکې بېرېستې نه هغه شی چې به تاوېده ګرګړې بلکل موږ به ورته ګرګړې هم ویلی شو پښتو کې ورته موږ ویلی شو چې دغه ګرګړې دغلته تاویږي او په انګلیش کې ورته ټرباین وایي دغه ګرګړې چې تاویږي نو دوی د اوبو بهاو دومره تیز دی چې دغه ګرګړې تاویږي نو دلته واپس راځي دلته ټرباین لګېدلی دی ټرباین نه دلته کې دغه کوم ډاینامو لګېدلی ده بجلي بلکل دلته کې جوړېږي د دې دی نه چې دی نو بیا دا تارونه به درته تاسو وښیم چې په دې تارونو کې دا کومه بجلي چې راغلی ده ډایرکټ اوبه چې دی نو بجلي جوړوي او دغه کوم چې دغه بجلي کله دغه جوړ شي دغه ډاینامو نه نو دا په دې تارونو کې را روانه شي د دې نه به اوس ورځو
او کوم کسانو چې دغه جوړ کړی دی دا ټرباین یې جوړ کړی دی دا ډینمو یې دلته لګولې ده او دغه مفته بجلي بغیر لوډ شیډینګ بغیر ټریپینګ او دغه بجلي دلته کې جوړیږي او بجلي چې بجلي 220 نه والا 230 پورې چې دی نو بجلي جوړیږي دا خو لګېدلي د وابډې تارونه لګېدلي دي زما دا کیمرامین چې تاسو ته ښیي خو دې سره چې کوم تار دغه ټرباین نه راغلی نو هغه د ښکته دی نو دا تار چې راغلی دی نو دا هغه کورونو ته تللی دی کوم کورونو کې چې دا بجلي روانه ده او دغه کس چې دی دا ټرباین لګولی دی خپل یو ذهن ایجاد کړی دی خپل خود ساخته اپنی مدد آپ چې دی نو دغه بجلي چې ده نو هغه جوړیږي ها نو دا به مونږ تاسو ته ښایو ورځو به هغه ځای ته ګورو به چې د دې نه آیا دې باندې لوډ څومره چې دی نو دوی اچولی شي او د دې نه چې دی نو کم د بجلۍ هغه آلات دي چې هغه استعمالیدی شي د هغه ځای نه والا تر کوم دغه د شاه نمبر 5 دا کوم شاخ چې راغلی د هغه سړک غاړې نه چې دی نو دا بجلۍ تار را روان دی ښکته نو هغه ځای ته مونږ رالو مونږ به دننه ورځو دغه اجره چې ده نو د دغه ځای چې کوم مالک دی کوم مشران دي هغوی سره به خبرې اترې کوو چې آیا د دې نه کوم د بجلۍ شیونه دي کوم د بجلۍ آلات دي هغه چې څومره چالو دي او څومره بجلي چې کوم دی نو د دغې ټرباین نه چې دی نو هغه جوړیږي او د دوی ضرورت پې پوره کیږي ښه بلکل چې موږ دلته کې رالو د حجرې ته او موږ به ورځو دوی سره به یو څو خبرې اترې کوو السلام علیکم كده مشري دي شهري موږ مخکې شي دغه پښتو دغه کو بیا به دی وځو کې دا خبرې اترې کوو کنه دي موږ نه راځي خدا هغه به کوو قدرمنو کتونکو دغه مشر را سره ناست کوم چې موږ تاسو ته وښودل چې کوم په شاه نمبر 5 کې غازي آباد سرکي کې دا کوم یو ذهن جنګولی دی خود ساخته ټرباین جوړ شوی دی او دماغ خو خدای پاک چې دی نو هر چا له ورکړي دي بیا د هغې استعمال چې دی نو بیا هغه انسان په خپله باندې کوي ګورې دا پازیټیو استعمالي او کو نیګیټیو استعمالي نو کوم دا مشر چې را سره ناست دی د یو داسې تجربه دلته کې کړې ده چې خپل خود ساخته ټرباین یې جوړ کړی دی څنګه چې ما تاسو ته وختي چې ګرګړې هغه اوبو تاوي او بیا خوا چې دی نو پښتو کې او بیا خوا چې دی نو ډاینامو لګېدلی او د هغې نه چې دی نو بیا بجلي راځي او هغه بجلي چې دی نو موږ تاسو راوستې دغه حجره کې کېناستو نو د مشر سره به خبرې اترې کوو چې آیا په دغې اړه باندې نور معلومات موږ له راکړي چې دې نه چې دی نو څومره د بجلۍ هغه ضرورت د دوی پوره کېږي مشر ما سره ډومبي خپله پېژندګلو کې نوم هم څه دی او د کوم ځای اوسېدونکي السلام علیکم زما نوم ظاهر خان دی او د غازي آباد سرکي اوسېدونکي یو د چارسدی ښه مشر دا راته ووایه دا سوچ هم څنګه ذهن ته راغی مخکې هم چېرته یو آیډیا لیدلې وه هغه دی نه م وروړو خو نه خپل سوچ او خود ساخته کار هم نو دا خو زمونږ لکه نږدې ځای دی که نه او همیشه هم دغه ځای کې به ولاړو دغه ځای به هم کته چېرې د دې نه څه پیدا غشتل غواړي د اوبو ته هم کتل دومره تېز را روان بلکې د دې اوبو دا فلوم دونه ډېره وه چې لکه موږ وایي چېرې دا به موږ له څه پیدا راکړي بیا هم دغه سوچ راغی دغه هم جوړ کړو دا کوم چې ستاسو نه مخکې دی که نه مشر دې باندې به ستاسو خرچه څومره راغلي او دا ده چې دا کار څومره کوي یاره دا خو زموږ د خپلو لاسو محنتو لکه شاپ واغېسته په هغې کې بیا د لوار باندې دا پرې مرې جوړې کړې او ډاینامو چې ونه ډاینامو موږ څه بار نه چله راغوښتې وه او بس دغه خپل سوچ هم وجنګوو بس فلحال انشاءالله شکر ګزاره کوي دا زموږ ټول کور هم چلوي او د اجرې او زموږ د ټول لکه زموږ څلور وروڼه یو څلور کوره دي زموږ ضرورت ټول پوره کوي اجرا کورونه ټول په ضرورت پوره کوي دلته خو مشر لوډ شیډینګ خو عذاب کې به خلک پراته دي بجلۍ لوډ شیډینګ خو دا حالت دی چې تقریبا چې هر ځایم چې 18 غنټې نه او دا 6 غنټې نو دا ډېره خوش قسمتي ده په دغه کې به ټریپینګ هم کېږي او ضرور کېږي چې ته باران یا سیلۍ چې راشي نو بیا خو غیبه شي بلکل بیا خو سره اینه
او شکر دې بس زمونږ د خپل کار باندې کار روان دي، زمونږ داسې ضرورت نه راځي. مشر دا صرف پکې چلېږي نه نور چې کوم ضرورت دي د بجلي هغه هم کوي؟ یاره دا واشنګ ماشین هم چلی، پکې هم چلی، او داسې انورټر هم چلی، او دغه چې دی د واشنګ ماشین دغه د اوبو دا موټر چې دی اوبه چې روباسي که نه دا موټر هم چلی. امرسي دا دغه او دغه موټر هم چلی، دغه کوم بجلي چې استعمالي هغه چلېږي که نه دي؟ او عام موټر سي د اوبو دا چې کوم دا ښه دي هغه هم چلی. صحیح. مشر دا راته ووایه چې دا کوم دا کله نیر کې اوبه نه وي نو بیا ستاسو څه نعمل بدل کوئ او دا په کال کې څو میاشتې ستاسو د بجلي چالو وي د دې اوبو نه مفته بجلي؟ نو په دغه صورت کې بجلي نه چې کله دا نیرونه صفا کوي دغه میاشت او نیمه کې دغه شي نو هغه بیا سولر او دغه سره ګزاره کېږي بیا خو ریکارډ یې وکړه. ښه دي صحیح ده. نو بیا ورسره چې دی نه الټرنیټ چې کوم دی نو نوره د واپډې بجلي کو نه جنریټر یا واپډې بجلي هم شته، لکه غټ کار دپاره هغه استعمالوو که نه، او نور دا واړه څونه کارونه چې دي دا زموږ ټول دا پوره کوي. ټیک دی جی. مشره څه به ویل غواړئ حکومت ته، هغه خلک کوم چې زمونږ فیصلې کوي کوم چې اقتدار کې ناست خلک وي تاسو سره څه مالي امداد ستاسو رهنمایي کول پکار دي چې دې باندې خو به ډېره زیات بجلي جوړېدی شي؟ نو که حکومت داسې یوازې زموږ داسې نه د دې نه علاوه نور هم ډېر ځایونه داسې شته چې د هغې نه د دې نه زیاته بجلي پیدا کېږي. نو که حکومت چا سره امداد وکړو نو د دې نه ډېر غټ غټ ځایونه شته. ټیک دی جي. نو امداد څه امداد تاسو وایي چې څه امداد وشي تاسو سره؟ امداد دا دی چې دا کوم ټرباین دی یا ډاینامو ده یا دا سیسټم دی که نه د دې د جوړولو چې حکومت امداد وکړي نو بس دغه امداد دی نور به څه وکړي. خلک خو بدل د مونږ وایو چې بس بجلي لاړه او بجلي راغله او ټریپینګ دی او لوډ شیډینګ دی او ګرمین شکر دی تاسو د هغې نه بیخي نه الحمدلله مونږ د دې نه خلاص شو، مونږ دې ته ضرورت نه راځي چې بجلي لاړه او یا راغله هغه مفت ده، دا مفت بغیر بله دا اوس شپه ورځ انشاءالله بس 24 غنټې زمونږ بجلي. ښه جي. بالکل جی. قدرمنو کتونکو که تاسو وګورئ نو دلته کې دا پکې لګېدلي دي مونږ دا دوه پکې لګولي دي بل ته ضرورت نشته نو دا دوه پکې چې دي دا تاسو اوس اینئ نو دا د دغې ټرباین دغه ګړګړی چې تاویږي دغه ټرباین نو دا دغې د نیر بجلي ده دا د هغې برکت دی او بیا د دې مشر هغه ذهن دی او هغه سوچ دی چې دومره سوچ یې ولره او خپل ذهن دماغ استعمال کړل او بیا دلته کې مفت بجلی پیدا شوه، نه دلته لوډ شیډینګ شته نه ټریپینګ شته نه د بجلی بل شته. او په شاه نمبر 5 کې چې کوم نهر سواد کینال دی کوم چې د مونډې نه کم دغه نهر سواد کینال راغلی دی او بیا د دې نه شاه نمبر 5 راغلی دی په هغې باندې د اوبه را روانې وي د مخکې نه به را روانې دي د کلونو داسې را روانې دي خو سوچ نو مازغه نو دماغ نو. بیا چې کله مشر راغی او مشر پیدا دلته کې دغه سوچ ولرو چې ولې نه د دې نه مونږ یو بجلي هم پیدا کولی شو او دې ټایم کې د څلورو کورو لوډ چې کوم دی نو دا دغه ټرباین برداشت کوي. په دې کې تاسو واورېدل چې په دغه کې واشنګ ماشینې په دې کې د کم چې د اوبو ماشینان دي فریجونه هم پې لګي دلته کې پکې هم پې لګي نو دا ډېر یو غټ سهولت دی دوی ته او دا یو خود ساخته چې دی نو دوی دغه ټرباین جوړ کړو خپله بجلي جوړه کړه نه بل شته نه ټریپینګ شته نه ورلوډینګ شته او نه چاته نقصان هم نشته هېڅ نقصان یې نشته. مشره دا هم راته ووایه چې د دې دپاره بهر څوکیدار یا دې دپاره مونږ ووایو کس مسناسي ده مسافر کې نو به د دې څوکیداري دا ده چې کله مونږ ته بجلي بنده شو نو بس اچانک ورځو مونږ چېرې څه مسله به وي نو که غل راشي نو هم ګیر شي او خو شکر داسې چې ته حالات نه راغلي که نه. نور څه نقصان دی کېدای شي مال هم په دغې لار باندې روان وي نه نه هېڅ هم داسې بس بل دغه خوله خوله هم دومره تنګه ده که نه چې په دې داسې څه بنده څه نشي تللی او که ور هم شي نو د دې لاندې وځي او وځي څه دغه نشته څو پیرې داسې دا کټیان وټیان پکې راغلي دي خو لاندې ایستي دي لکه داسې څه ګرګړي نه د ټرباین نه ښکته راشي وځي داسې یو خو هغه ده چې ډېر غټ چې راشي که نه نو هغه خو بیا پکې کوم مدخلي نو راوتي شي ته مونږ باید ترې باسو. مشر که فرض که دلته بل کس
دا لګی دی ټیم کې نو تاسو په خیر څومره خرچه به راځي دا ځای پورې خبره ده کنه چې لکه اوس ډاینامو څونه لګی څونه بجلی پیدا کول غواړي نو هغه حساب سره په دې څلور کور پورې خرچه کو فرض کړه تاسو باندې لګی نو څومره خرچه به راځي یاره چې ډیره زیاته شي نو دغه 2-3 لک روپۍ خرچه به راځي 2-3 لک او څه دونه زیاته هم راځي او د اوبو د بجلی د پیدا کولو ډیر غټ منصوبه دلته کې جوړې دي کنه په دې باندې جوړې دي شخته زین شته کنه صحیح او کته ډیر غټ زین دي په هغه باندې زیاته بجلی جوړې دي ٹھیک دی ډیره مهرباني مننه قدرمنو کتونکو الحمدلله خیبر پښتونخوا له چې د خدای پاک ډیر زیات لوی نعمتونه ورکړي دي کوم دلته کې اوبو ګورو کوم دلته کې موسمونو ګورو کوم دلته کې فصلونو ګورو کوم دلته کې میوجات ګورو کوم دلته کې سبزیانې ګورو هر یو شی هر یو نعمت چې دلته کې خدای پاک مونږ لرا کړی دی خو د بده مرغه مونږ باندې اوسه پورې داسې خلک را نغلل چې هغه خلک چې دین هغه تعمیراتي سوچ ولري او هغه چې په یو شاخ باندې کنه چې بي بجلی پیدا کوي نو په یو شاخ باندې د 40,000 د 150,000 په زرګونو میگاواټ بجلی په یو شاخ باندې پیدا کیدی شي خو وسایل غواړي مونږ غریبانان خلک مونږ بل نشو ورکولې نو 3-4 لک روپۍ باندې مونږ دلته کې ټرباین او دغه سو لګو حکومت څه څه لپاره او ټیکسونه چې مونږ ورکو د دې لپاره مونږ ټیکسونه ورکو چې هغوی مونږ سہولیات راکړي هغوی مونږ د صحت سہولیات راکړي هغوی مونږ د تعلیم سہولیات راکړي هغوی مونږ بجلی راکړي خو دا بل ځای کې دغه اوبه روانې وي نو زه به ده ویم چې دې نه به اوس په زرګونو میګاواټ بجلی جوړه شوې وه خو د بده مرغه دلته کې اوبه ښه ډېرې زیاتې دي خو ضایع کېږي سمندر ته ځي نه په کار راځي او کوم چې زمونږ هغه اوبهخور د بار راځي نو هغه هم چې دی نو کله چې دی نو لختې خرابه او کله چې دی نو ناقه خرابه نو به هر حال مونږ ټاپک چې دی بل طرف لاړو خو دا یو ډېر ښه سوچ دی دې مشر له پکار دي حکومت له پکار دي چې دې مشر چې دی نو دلته مالي دوی سره تعاون وکړي شي او دا د کومه بجلی چې دلته جوړېږي دله وسعت ورکړي دلته کې نور کلو ته بجلی کلو ته چې دی نو دې نه بجلی مفته بغیر بله بجلی جوړېدی شي خو په دې کې چې دی نو د حکومت چې دی نو دغه رهنمایي چې دی نو زمونږ بالکل پکار ده قدرمنو کتونکو دغه یو پروګرام چې دغه مشر چې دی نو ظاهر خان صاحب چې دی نو هغه دغه بجلی جوړه کړې ده د خپل خو ساخته بجلی جوړه کړې ده خپل ذهن خپل دماغ خپل سوچ یې جنګولي دي او په هغه وجه باندې مونږ اوس دای ناست یو مفتي بجلی ته ناست یو نه لوډ شیډینګ شته او نه بل شته او نه ټریپینګ شته او دغه 24 غنټې دغه بجلی روانه وي نو الله دې وکړي چې حکومت چې دی نو دې طرف ته پاملرنه وکړي او د دې خلکو چې دی نو مالي امداد وکړي او دغسې د علاقې چې کوم دی د دغه مفت بجلی نه به چې دی نو دوی فایدې اوچتې شي اوس نه د خپل کیمرامین یاسین خان سره اجازه تلم چېرته